واقیموا الصلاة واتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعين. لمنځونه قائموي او زکاتونه ورکوي او رکوع کوي د رکوع کوونکو سره. الله جل جلاله فرمایي واقیموا الصلاة واتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعين. لمنځونه قائموي، زکاتونه ورکوي، رکوع کوي د رکوع کوونکو سره، یعنی المنځ په جماعت سره کوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جمعة تزيد على صلاة في بيته وصلاة في سوقه 25 درجة. دا الله رسول فرمای المنځ د جمعات د کور او د بازار تر منځه 25 درجې زیات ده. کم کس په مسجد کې یو المنځ په جمعات سره وکړي، دا د بازار او د کور تر منځه 25 درجې زیات ثواب لري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جمعة تفضل على صلاة رجل وحده ب27 درجة. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای المنځ د جمعات پر یوازې المنځ کولو 20 درجې ثواب لري، 20 درجې زیات ثواب لري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته مطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر حاج. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فرض لمانځه ته سړی په اوداسه روان سي، ثواب یې دومره ده لکه د حاجي ثواب چې څومره د حج کولو سره څونه ثواب لري چې حاجي په حج کولو سره روان سي، دونه ثواب لري لکه څنګه چې یو څوک فرض مانځه د پاره روان سي او مسجد ته په اوداسه سره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جمعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له برأتان، برأة من النار وبرأة من النفاق. علیه السلام فرمایي چې 40 ورځې د الله د رضا د پاره په جماعت سره المنځ وکړي څوک، یعنی المنځ په جماعت سره وکړي، په جمع سره المنځ وکړي او تکبیر اولا ونسیږي د امام سره، نو د ده د پاره 2 برات لیکل کیږي، یو خلاصون د اور څخه او بل د منافقت څخه. یو به دی منافق نوي، بل به د خلاصون د جهنم د اور څخه وي. نو الله جل مقتاز د عمل کولو توفیق راکړي. باید مقتاسي المنځونه په جماعت سره وکړو، ځکه المنځ په جماعت سره کول ډیر ثواب لري. ما پورته په حدیث کې درته وویل چې د الله رسول فرمایي یو المنځ چې څوک په کور کې وکړي، یو المنځ چې څوک په جماعت کې وکړي، دا تر بازار او د کور 25 درجې زیات ثواب لري. یعنی یو المنځ په مسجد کې په جماعت سره وکړي، دا 25 درجې